बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। زه یم ستاسو د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهارا او ملګرو دا وخت کې د بریکوټ کې یو بریکوټ کې د هغې خورۍ سره یو کم چې تاسو د اختر په درېیم ورځ پروګرام کتلی و. هغه زمونږ هغه بچنګی کم چې ګاډۍ کې سبزي خرڅول فروټ خرڅول هغه سامان تی په هغه ورځ مونږ واغستو. کم د بریکوټ خلک چې و په هغوی باندې تقسیم کړو. هغې بچی سره معاهده وکړه چې راتلونکي له به ته هېڅ کله په بازار کې سوداګانې نه خرڅوئ، بلکې دا عمر ستاسو داسې دی چې خپل کور به کښېنې هر څه چې وي انشاءالله د اخلاص په لار زموږ هغه غیرتمند مسافر هغه پښتانه به ستاسو سره هغه مرستې وکړي انشاءالله چې راتلونکي له به ستاسو دوباره سودا نه خرڅوئ ګاډۍ ته یا داسې مزدوري نه کوئ. هغه بچی هم دا وخت زما سره موجود ده، د هغوی بابا هم دا وخت کې زنګ سره موجود دی کم چې دوی ته دا سودا راوړي د منډهۍ نه خپل لږ ډېر محنت مشقت ورسره کوي خو خپله زیاتر په حساب کتاب نه پوهېږي. نو اکثریت یې داسې ورځې راځي چې په تاوان باندې ورځ تېرېږي. هغه بچی را سره ناست را کومو ملګرو چې تعاون کړی دی کومو ملګرو چې ډونیشن کړی دی د اخلاص په لار هغه لیست به ستا سره پړاوو چې څومره پیسې راغلي په هغې باندې به څه کوو هغوی به هم درې باباجي نه به یو څو تپوسونه کوو زموږ سره اوسئ. ښه موږ چې پاکستان ته کومې پیسې راغلي دي یونس صاحب د پجیرې نه 2000 روپۍ، ارشد علي صاحب د دوبۍ نه 19600 روپۍ چې دعا دپاره خصوصي اپیل کړی. یو بل ملګری دی نوم یې نه دی ظاهر کړی حمیدالله صاحب ته 5000 روپۍ رالیږلي دي دعاګانو دپاره خصوصي اپیل کړی دی دوبۍ نه او نوی راغلی دی د خپل کار روزګار دپاره هم د دعا اپیل کړی دی. لاس نمبر دی زنګ سره 5830 ته شارجې نه 1383 روپۍ. احسان الله صاحب دی زنګ سره د ریاض نه 10360 روپۍ. شاهد اقبال صاحب دی زنګ سره د ریاض سعودي عرب نه 2500 روپۍ. لاس نمبر دی 0161 د سعودي عرب نه 5790 روپۍ. مشال صاحب د یو ایس اے نه 2500 روپۍ او حسیب الله صاحب دی زموږ سره د دوبۍ نه 1000 روپۍ. بیا زنګ سره د عمران بھائی لیسٹ دی د ریاض سعودي عرب نه لاس نمبر 422 20 ریال. لاس نمبر 58 91 50 ریال. لاس نمبر 72 45 50 ریال. فردوس سے 25 ریال. ابو فہد بنیری 100 ریال. اکرام اللہ 100 ریال. لاس نمبر 884 50 ریال. محب اللہ 100 ریال. محمد عباس 74 ریال او سرحد کارگو د طرف نه 100 ریال. بیا زنګ سره پلکنا صاحب لیسٹ د ریاض سعودي عرب شمیسی نه لاس نمبر 223 تے 100 ریال. لاس نمبر 23 63 دے 160 ریال. سلیم سے 50 ریال اور لاس نمبر 345 دے 30 ریال. کفایت سے لسٹ دے ریاض سلطانی لاس نمبر 905 دے 120 ریال ورکړي دی او جنید عزیر صاحب ته یو ملګری چې لاس نمبر دی 642 100 ریال. بیا زنګ سره د ابرار صاحب لیسٹ د سعودي عرب جدې نه امتیاز علی مکه چې 400 ریال دی بچی ته رالیږلي او 400 ریال هغه د بټخیلي هغې دوه ماشومانانو ته چې کوم 800 ریال یې والا کړي. بیا لاس نمبر دی زنګ سره 888 888 50 ریال دی بچی له رالیږلي. ښه زنګ سره د بخشازیب صاحب لیسټ دی امبو نه چې رحمت شیر د طرف نه 12 ریال نامعلوم 5 ریال او یو بل ملګری چې نوم یې دی ظاهر کړی دی 33 ریال دی کول رالیږلي. بیا زنګ سره سمیع الله صاحب دی د وادي دواسر نه عبدالرحمن منډه د طرف نه 50 ریال. بلال صاحب 10 ریال. فیصل خان 20. عثمان بھائی 25. سرزمین صاحب 70. عرفان الدین صاحب 20. عمران الدین بھائی 20. سراج الدین 20. سمیع اللہ صاحب 20. سعد اللہ 20. زاہد خان 20. شاہد خان 20. نجیب بقالا 20. اسرار باچا 20 او همایون صاحب د طرف نه 5 ریال. بیا سبحان الله صاحب دی زنګ سره د شارجې نه چې لاس نمبر دی 5960 20 درهم. عباد الرحمن 50 درهم. لاس نمبر 50 238 50 درهم او شوکت اجمان د طرف نه 10 درهم. زنګ سره رحیم زاده صاحب دی د ابوظبي مصفا نمبر 47 نه سید حبیب بنیر 60 درهم. حضرت بلال 20. عطا اللہ سے 25. صابر خان 15. محمد اسلام 50. عمران اویس 20. لاس نمبر 91 23 160. لاس نمبر 96 47 50. غلام محمد 10. نامعلوم 6. عبدالکبیر 30. بیا زنګ سره اسحاق او بہادر بھائی دی د مصفا نمبر 36 ابوظبي نه شاهد صاحب د طرف نه 10 درهم. گوهر بھائی طرف نه 10 درهم. حمدان صاحب 10 درهم او زبیر کارڈ 70 درهم. بیا زنګ سره پجلیسوان صاحب لیسٹ د دوبۍ ستوا جابلیه نه عبدالنظیر صاحب د طرف نه 50 درهم او سیف الله بھائی د طرف نه 250 درهم. بیا زنګ سره سلیم الله صاحب دی د دوبۍ نه چې تلاوت به یې ورته ورکړی دي 100 درهم او نبی الله صاحب د طرف نه هم 100 درهم ټوټل 200 درهم دی بچی ته رالیږلي. حبیب الرحمن صاحب دی د قطر نه 70 ریال یې ورکړي چې په هغې کې 35 د بټخیلي ماشومانانو دپاره او 35 د دې بچنګۍ دپاره. بیا زنګ سره شیرشاه صاحب لیسټ د کویت نه چې دولت خان ورته 5 دینار. نصر الله صاحب 2 دینار او شیرشاه صاحب د طرف نه 5 دینار ټوټل 12 دینار دی بچنګۍ رالیږلي. ښه ملګرو د دوی دپاره زموږ سره ټوټل چې کوم ډونیشن شوی دی نو ټولې پیسې دوی له راغلي دي 1,21,043 روپۍ.
1,21,043 روپۍ راغلي دي. دې بابا نه هم څو تپوسونه کوو. زموږ سره هغه بچی هم ناسته راکمې چې په بازار کې ګاډۍ کوله او سبزي فروټ پې خرڅول. هغه بچنګۍ هم زموږ سره ناسته دوی نه به یو څو تپوسونه کوو په دې پیسو باندې به څه کار روزګار کوو زموږ سره. سبا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا دا راته ووایه کوم د اختر په 3 ورځ باندې چې موږ ویډیو نشر کړې وه او ستاسو دا بچی په بازار کې ګاډۍ ته ولاړه وه سبزي خرڅوله فروټ یې خرڅول. حالان کې عمر د دې داسې نه دی چې دا سوداګانې خرڅې کړي ګاډۍ ته ودرېږي. نن ورته دا دی مونږ بورخه اچولي ولې چې د دې په کار ده چې ستر امن پرده او دا په کور کې دننه کښېني. داسې څه مجبورۍ وې ستاسو د کور څه داسې مسلې وې چې تاسو دا بچی دې ګاډۍ ته کښېنول او دې سودا خرڅوله؟ دا داسې مجبوري وه که نه چې زما ځوان نشته په خپله کمزوری یم بوډا یم او وس دس مې نه کېدو علاوه مې څوک راویستی نه شو چې ګاډۍ ته مې ودرولې ما والا دیاړي ورکړی خو دغه زما لور وه جو خدای به کوله او دې به کوله او ما به کوله او دا سبزي مبزي چې وه نو چې دا به ما را نه ایسته نو هغه سبزي به ما ته څښا شوه او به ما ډیران ته غورځوله. د ډېرې غټې مجبورۍ نه ما دا ودرولې ده او ما دې ته بچیا ته به هم کوې او زه به هم کوم او زه به ستړی کېدم یو وزری وم کمزوری وم ولې چې زما عمر ډېر زیات دی نو دونه طاقت زما نه د خدای تعالی غریب وم نو بس نور څه مې طاقت نه کېدو نو دا به ولاړه وه د وړوکوالي نه او دې به دا ګاډۍ کوله دې ته ما چل ښوولی و ټول او دې به دغه دوکانداري کوله او زما سره به ملګرتیا یوه. ښه ملګرو کومې پیسې چې بابا لاغلې دي په هغې باندې زموږ سره دا وخت د دې د کلي هم یو دوه ملګري موجود دي او موږ چې به کم سوچ وکړو نو دا کور هم د دې پردی دی د کرایه دی چې 5,000 روپۍ کرایه ورکوي او بچی خو دې مونږ د ګاډۍ نه ایساره کړه. بابا ټوله ورځ ډیوټي خو کولی نه شي او که نیمه ورځ ډیوټي کوي نو وایي چې سودا راته څښا کېږي چې کله هم دا بچی ګاډۍ له نه ده راوتې نو ما تاوان کړی دی. نو داسې یو روزګار مونږ وی چې دوی ته وشي چې د بابا د وس لاندې وي د ده د بس لاندې وي یوازې کوي او دا بچی کور کښېني. نو په هغې باندې ملګرو د مشاورت سره او په مشورې سره چې کله پنګ میټینګ د بابا سره به خبرې وشوې د دوی د دې بچی سره به خبرې وشوې انشاءالله بابا له به واخلو په دې باندې یو رشکه دی به دلته کې بریکوټ کالونی د خواوشا علاقو کې به ځان ته سورلی کوي که دی 3 غنټې ډیوټي کوي شي که 15 کوي شي که 8 کوي شي نو دغې بچی به هم په کور شي ځانه به 400-500 روپۍ ورځ ګټي او د خپل کور هغه غونډورې به یې رغړوي بجای د دې چې اکثریت داسې ورځې راشي چې بابا په ګاډۍ کې الټه تاوان وکړي په هغې حساب کتاب ولې چې ټوله ورځ ډیوټي ونه کړي سودا ورته پاتې شي او سبا له هغه څخه شوي بیا نقصان کوي. نو په هغې باندې مونږ داسې فیصله کړي انشاءالله بابا ته به اخلو یو رشکه ډېر زر دی د دې ګاډۍ نه به یې اوسګارو. بابا کومو ملګرو چې دا فیصله کړې ده که نه ستاسو سره ښه په مشوره وشوه زنګ دا بچی پکې هم ناسته وه 2-3 ملګري نور ناست وو چې تاسو ته رشکه والو او چلوئ نو دا به څومره ستاسو په ژوند کې بدلاو راشي او انشاءالله امید لرئ چې په هغې به خپل کور مخ په وړاندې بوځئ؟ بالکل دا صحیح ده چې مونږ دا کاروبار کوو ځان څه مزدوري کوو او 400-500 روپۍ ورځ ګټو نو هغه به زموږ دپاره ډېر شی او په ګاډۍ کې ستا خبره چې دغه څښا کېږي او تاوان دی په مخه باندې زموږ کار خرابېږي او الټه پکې قرضداري. ښه بچی کومه ورځ چې باغ ورځ تا ګاډۍ کول او تا وي زما مجبوري ده رور مې نشته پلار هم داسې دی چې ورځ ټوله ډیوټي نشي کولی هغې نه بعد خو بیا ګاډۍ له نه یې وتي نه بیا نه یم وتي. ښه دا کومه خبره چې مونږ تاسو سره شریکه کړه چې بابا ګاډۍ به ختمه کړو ده ته به رشکه واخلو ځان لکه هر څومره ډیوټي په خپل وس مطابق څومره کولی شي 200-400 روپۍ 600 روپۍ به ګټي او راوړي به په دې باندې تاسو څومره خوشحاله او کومو مسافرو چې دا پیسې تاسو ته رالېږلي هغوی ته هم څه وینا ده؟ مونږ په دې ډېر خوشحاله یو چې زما پلار ته هسې نوکري میلاویږي او لکه مونږ د ګاډۍ نه پې څخه دغه نه پې دمه کېږو نو مونږ به ولې نه خوشحالېږو هغو ته مونږ دوا کوو او چې چا مونږ ته دا پیسې رالېږلي دي هغو ته مونږ دوا کوو او الله دې خوشحاله کړي. دا چې زه اوس د ګاډۍ نه دمه شوم نو دا اوس زموږ لپاره ډېره ښه خبره وشوه او چې زما پلار به رشکه چلی او د دې لپاره زه په پرده شوم زه په خپل کور کې ناسته یم او تاسو ته بس دوا کوم. بابا کومو خلکو چې سره مرستې کړي دي کومو مسافرو پیسې رالېږلي دي هغه خپله هم د رنګ رنګ ستونزو سره دي په دې کې داسې خلک هم شته چې 100 ریال را سره په جیب کې دي او په جیل کې دی د جیل نه یې پکې 50 رالېږلي هلکه جیل کې هلته داسې وي چې هغه د موبایل له هغې چارج ته هم پیسې لي. الله تعالی دې زموږ پښتانه زموږ غیرتمند وروڼه چې د وطن نه کم بهر دی که په وطن کې دننه دي د جیلونو نه دي وساتي خاص کر زموږ مسافر چې د هغوی ژوند ډېر د سخت وي هغوی هم دلته بچیان مور پلار خویندې وروڼه په دې تمه وي چې دوی به له مزدوري وکړي او هغوی د ویزو د اقامو د مختلف ظالمانو د لاسه هغوی د داسې یو دغه ښکار شي
چې د هغوی مجبورن د جیل په لاره راځي او هغه خلکو هم ستاسو سره مرستې کړي، هغه مسافر چې کوم د بلاکو مزدوري کوي، ټیکسي کوي، دکان کوي، مزدوري کوي، هر څه کوي، هغه خلکو ته هم څومره دعاګانې به کوئ، څونه دعا کې به م یادي. بالکل مونږ له دونه دواګانې کوو که نه چې زمونږ د زړه د یینې نه څونه دوا راخېږي، نو مونږ به هغو ته دا دواګانې کوو چې خدای دې ورله ژوند ورکړي او خدای پاک دې اخر او دنیا ښایسته کړي او خدای دې جیلونو نه خلاص کړي او خدای دې په خپلو کارونو ولګوي چې ځان خپلو بچو له هم ګټي او نورو له هم ګټي، زمونږ په شان غریبانان یې هغو له پکې هم حصه کوي. نو مونږ په هغې خبره ډېر خوشحال یو او په مخه به ورته دواګانې کوو او کوو ورته. ښه ملګرو، تاسو د خپلې بچی خبرې مو اورېدې، د باباجي خبرې مو هم اورېدې. په هغې ورځ مونږ چې کوم د دې بچی په ښکاره مخ ویډیو کړې وه، مقصد زمونږ دا و چې تر کومې به دا په دې بازار کې په سوونو زرګونو خلکو د وړاندې په ښکاره مخ مزدوري کوي، د دې به اخرنی انجام څه وي. کومه هغه داسې ورځ وي چې دا به په خپل کور باندې کښېني، که هغه ورځ لږ د اخلاص په پرده مونږ د دې هغه ریکارډینګ وچلو، خو الحمدلله نن زما هغه بچی ده چې کومه په بولقه کې ناسته ده، راتلونکي وخت به د دې ټول هم داسې په پرده کې تېرېږي کومې چې زمونږ او ستاسو خویندې میندې به خپل کور کې کوي. نو زما دپاره، زمونږ د اخلاص د ټول ټیم دپاره، ستاسو دپاره، د مسافرو دپاره، کوم چې د اخلاص سره مرستې کوي، کوم چې د اخلاص سره ډونیشن کوي، کوم خلک پیسې راغونډوي، کوم خلک اخلاص ته په ښه نظر ګوري، نو د هغې ټولو دپاره ډېره د یو د فخر خبره ده، ډېره د یو ویاړ خبره ده او ډېر زیات فخر کوم په خپلو پښتنو ورونو چې زمونږ په یو وړوکي اواز تاسو دومره غټ یو کار وکړو چې هغه بچی چې کم به په بریکوټ په بازار کې په زرګونو لکونو خلکو د وړاندې په ښکاره مخ ګاډۍ کوله، نن هغه بچی په خپل کور کې دننه هم په پرده کې ناسته ده. او نو زمونږ ستاسو د ټولو دپاره ډېره د فخر خبره ده او په کار ده یوازې اخلاص نه، بلکې چې په هر ځای کې داسې ادارې کار کوي، د هغې خلکو معلومات وکړئ، که په شفاف طریقې سره د انسانیت خدمت کوي، نو د هغې خلکو سره ودرېږئ. د داسې ادارو د کبله به یو داسې سحر راځي چې داسې یو بچی نه بلکې په سوونو زرګونو په لکونو بچیان به د یو داسې سوري لاندې ژوند کوي چې د عزت، د حیا، د پښتو او زمونږ او ستاسو د دین او د مذهب سره تړلې خبرې هغه چې کومې په مونږ او په تاسو فرض دي، الله تعالی دې کومو خلکو چې دا بچی په کور کې نولو کې، په پرده راویستلو کې د دوی سره مرستې کړي، کومو خلکو د اخلاص په لار دی، که په نورو لارو باندې داسې کوششونه کوي چې زمونږ د پښتونخوا په سیمه کې د زمونږ خویندې په پرده کې شي، الله تعالی دې زمونږ او ستاسو خویندې، میندې، زمونږ تورسرې ټولې هم داسې په پرده کې کړي، مونږ دې به تاسو الله تعالی داسې خوشحاله کړي لکه نن چې کوم دا بابا جان خوشحاله دی چې دا لورې په کور شوه. او الله تعالی نه به هم دقه یو سوال کوم چې الله دې زمونږ ټول پښتانه تل عمر د حیا، د عزت، د غیرت په داسې ټکو باندې قایم او دایم لري، کم ټکي چې مونږ او تاسو په پښتو کې خو استعمالوو، خو چې په خپل ځان کې، په خپل ژوند کې راولو. د اخلاص سره اوسئ ملګرو، اخلاص ته داسې دردېدلو د بېوسو اواز دی او په هغې ورځ د یو وړوکي ریکارډینګ په بدله کې چې کومو خلکو مونږ له یو دومره غټه تحفه راکړه، نو یو ځل بیا تاسو ډېر زیات د ستاینې وړ یئ. الله تعالی دې ستاسو په ژوند کې ډېر زیات راحت، برکت او خوشحالۍ راولي. د اخلاص سره اوسئ، اخلاص د یتیمانانو اواز دی. که چرې تاسو د اخلاص غونته ادارې سپورټ کړئ، نو د اخلاص په لار به داسې لاتعداده خلک د هغې سوري لاندې ژوند کوي کم سوري چې مونږ او تاسو خپل ځان نه خوښو. د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ، ستاسو ژوند ډېر قیمتي دی، ستاسو د ژوند سره سره تړلی هغه خلک کم چې د اخلاص په پرده راځي، هغه خلک هم ستاسو د ډېرو مرستو منتظر دی او ستاسو د ډېرو محنتونو د کوششونو کمې پیسې چې دي دا خلک د هغې ډېر زیات مستحق دی. زمونږ سره اوسئ، د اخلاص سره اوسئ، د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د کیمرامین عمر حیات سره الیاس سهار الله ورکړئ اجازت. په ډېر لوی او بخونکي رب ذوالجلال سپارم، د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د پښتونخوا دا چې پکې نوي غیرت او عزت په دې ژوندونه مې مر گئے خدای زه